پالي کې مونږ کېږي نن دا مه وایه چې روژه شي نو خلک ډېر زیات تلاوتونو ته ناست دي چې په موټروی ځمه نو شکر د جام لاره کې ځای په ځای جوماتونه هم دي او ډک هم دي خلک مانځل هم راځي چې د حج عمرې وخت شي نو شپېته او څلوېښت لکه خلک حجونو لمځي عمرو لمځي عزتمندو دا بطور عبادات چې کوم دی مونږ په اسلام پېژندلې دي بطور مذهب او بطور نظام چې مونږ لرې شوي یو بطور نظام چې څوک خبره وکړي د دغه اسلام دپاره نو هغه نه سیاسي جوړ شي د هغه نه دهشتګرد جوړ شي ملا غریب په دې منبر باندې بله خبره نشي کولی ځکه مغرب والا دا ذهن جوړ کړ چې پرې دلته به صرف د روژې لمونځ اوداس د استنجا او دغرنګې چې کوم دی د اودسونو طریقې خیر دلته به د نظام خبره نه کوي او غریب چې د نظام خبره کوي مقتدیان یې خفه کېږي یو مقتدي چې کوم دی په NP کې دی بل مقتدي په PPP کې دی بل مقتدي چې کوم دی په تحریک انصاف کې دی بل مقتدي چې کوم دی په نون لیگ کې دی نو هلته خو به هغه د ټولو خیال ساتي ځکه چې موږ خو چې کوم دی امام خو موږ خپل ذاتي نوکر ګڼو که هغه چېرته د حق خبره وکړه یو مرته راپاڅي دا ملا صاحب کډه دی اخله دا صدقه که نه ده بل هم راپاڅي دا زما جومات دی کډه دی اخله هغه خپله ذاتي پراپرټي ګڼي امام د دې امانه خبره هم درته نه کوي نو یاد ساتئ عزتمندو ولې دا د مغرب کوشش و مغرب تر ټولو نه لوی کوشش دا و چې مسلمان د لمونځ کوي پروا نشته روژه دې نیسي پروا نشته زکات دې ادا کوي پروا نشته حج دې کوي پروا نشته صدقات دې ورکوي پروا نشته عمرو ته دې ځي پروا نشته خو د نظام خبره به نه کوي نظام به پرې زمونږ ته د جمهوریت وي که د نظام خبره وکړه نو په خپل ملک کې دهشتګرد کوي که د نظام خبره وکړه نو ولې دا د نظام خبره پرې نه دی او که نه دې صرف د عباداتو خبره کوي چې به دا خو چې کوم دی د اسلام خبره ده نو د هغې دپاره به مونږ د امریکې ویزې ورکوو داسې نه که نه د امریکې ویزې ورکوو ښه په اسانه یې ورکوو امریکا کې مرکز یې ورکوو ښه په اسانه باندې ورکوو هلته ورته ویلکم او مرحبا وایو ښه په اسانه باندې وایو او که د جهاد ذکر یې وکړو د نظام ذکر یې وکړو نو بیا پاکستان کې هم نه پرېږدو په افغانستان کې هم نه پرېږدو ځکه هغې ته دغه دین قبول دی چې په کوم دین کې غزوه احد دي هغې ته اسلام قبول دی ستا چې په کوم کې غزوه خندق دي په کوم کې د کربلا میدان دي په کوم کې د اسلام دپاره د یو ظالم مخې ته ودرېدل دي په کوم کې د اسلام د نظام اواز دي چې ته وایې چې زه خو سره مونځ او اودس دپاره لګیا یم هغې وایي کوه راځه امریکا کې درله جوماتونه درکوو جوړوي درله پیسه هم درله درکوو هر څه کوه خو باید د نظام نوم بنالې او که د نظام نوم دې واخیسته نو پاکستان خو څه کوي چې افغانستان کې نه بیا نه پرېږدي عزتمندو نن هغې په دې کې کامیاب شو تر دې حده پورې کامیاب شو چې ستا د دې وطن 40 کروڑه خلک دي په 24 کروڑ خلکو کې 300 کسان هغې ته خپلې تبې هغې ته کې وټاکل او هغه 300 کسان په 40 کروڑو باندې حکومت کوي خو هغه 300 کسان څنګه دي هغې په لیکلو باندې قرآن نه ورکړ پوهېږه دې باندې قرآن غټه خبره ده سوره اخلاص په باندې ماشوم بچي نه ورځي سوره اخلاص په دې دا په معنا ماشوم بچي چې خبرې تکي دلم ورځي هغه په لیکلو باندې هم سوره اخلاص نه ورځي هغه په لیکلو هغه زموږ د آئین ساز اسمبلی ممبر دی هغه زموږ د قانون ساز اسمبلی ممبر دی چې کله عزتمندو حالت دا جوړ شي نو بیا به زموږ بادشاه څنګه چې کله بادشاه سیدنا عمر فاروق و کله سیاست د دین پسندو سره د شپې به ووته او ګرځېده به یو ابۍ یې وکتل چې ماشومان ورته جاړي ورشه چې ویې کتل خپل چې کوم دی نوکر اسلم نوم یې هغه ته یې راځه بیت المال یې کولو کړو وړۍ راواخېستل ګوتی کې واچول غوړي راواخېستل نور خوراک و زیتون یې راواخېستل خوراک یې ټول راواخېسته چې کله یې بوجۍ راوچتوله نو هغه خادم راغی قربان بوجۍ به زر اوچته کړم ورته ویې نه دلته خو زما بوج په لاس باندې واخلې خو که د محشر په ورځ باندې به څنګه چلي دا زما د رعایې بوج دی دا به زه په خپله اوږه باندې وړم چې کله چې کوم دی زموږ نظام د داسې خلکو سره په خپله باندې راغی او هغه مبارک راننوته او دغې ابۍ ته یې وي چې ستاسو کچن او نغرې چېرته دی هغې ورته ویې دا دی په خپله یې خشاک راجمع کړ اور یې بل کړ او بیا یې لوښي کېښودل چې کله یې ماشومانو له خوراک په خپله باندې پوخ کړ نوکر یې وایي اسلام چې ما کتل چې د عمر فاروق صاحب ږیره چې وه دا ډېره بوره وه ګڼه وه وایي ما کتل چې د لوګي ورکول هغه اور ده او د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دې ږیره کې د لوګي بهر ته را روان په داسې انداز کې د چرګ اصلاح ورک امیر مالک او بادشاه لګیا دی د یو غریب په طرفه نغري کې چې کوم دی د ابۍ څکی اور بند کړی دی چې کله یې والا ترکاري پخه کړه وي د هغې نه بس نوکر یې وایي چې راووته نو تیاره کې ودرېد او د دې ماشومانو نظاره یې کوله نو یې ګوډۍ ابۍ چې د خپلو ماشومانو له کله روټۍ ورکړه او هغې وخوړه د ماشومان یا ژړل خو چې روټۍ وخوړه دا خو د لوږې ژړا وه د
په خندا خندا باندې د یو بل سره په لوبو باندې مشغول شو ما ته عمر فاروق صاحب وایي چې اوس راځه ما ورته هغې نه مخکې وایي چې ځان مې ډېر تکلیف کې په پټ ولاړی وایي راته وایي چې ما د قوم بچي په ژړا باندې لیدلي ما د قوم دا خپل بچي چې دي دا په ژړا باندې لیدلي وو چې تر څو پورې مې د دې خندا نه وه لیدلې تر هغې وخته پورې زه د دې ځای نه نه تلم ما نه به الله تپوس کوو چې دا ژړا باندې دې لیدلي وو چې ما دې په خندا نه ولیدلې اګر چې دې په ګېډه باندې ماړه شوې به وو چې د تلې وې خو زما ضمیر به مطمئن نه و زما زړه به مطمئن نه و چې تر څو پورې ما دې په خندا باندې نه وي لیدلې دا د قوم بادشاهان نن عزتمندو ستا د قوم بادشاه ستا د غریب د حال نه خبر دی अब څنګه خبر شي هغه په 300 کاله کور کې اوسېږي د هغه مخکې وروسته خو 300 چې کوم دی مزدوران نوکران ګرځېږي هغه ته خو د ټیم چې کوم دی بیل د هغه خو ځناورو ته هم د هغه خو اسونو ته مربي میلاوېږي د هغه خو اسونه هم بادام خوري د هغه به چې کوم دی ستا د درد نه څه خبر شي چې د لوږې درد څنګه وي چې غریب کله کور ته رادننه شي د ده کور نه غړی سوړ پروت دي د ده په کور کې اوړه دی او د ټوله ورځ په سپینه ږیره په کتار کې ودرېدلي چې ما ته به 400-500 ځانه ټوله میلاو شي او هغه هم میلاو نه شي او دی افسرده را روان یې هغه ته د دې درد پته لګي نه هغه ته دا پته لګي چې زما قوم په دې مقیسه کې دی هغه په آرام په خپلو مزو کې پروت دی دا یو بادشاه او ټول وزیرانو ورته چې کوم دی ګاډې وړې وې تپوس به یې وکړ وزیرانو ته به ویلې آیا څنګه دا وي ورته ویلې چې ډېر رسول کې راته و یو کس هغه ورته رښتیا هغه ورته ویلې چې مرګ ته چا سره روټۍ نشته وی دغه سړی خپل ځای ته راوسته د خپلې کالونۍ ګرانه نه پکې ورته راته رښتیا ویل نو خو ما سره اوسېږي ټول راته دروغ وایي نو چې هفته تېره شوه نو تپوس یې وکړ چې څنګه چل دی هغه ورته ویل چې بادشاه سلامت مزې دي مزې دي وي چې مزې ولې دي مزې ځکه وي چې هغه راغلی په بادشاه سره خوا کې اوسېده نو هغه په مزې او مخکې هغه په مزو کې نه هغه به ورته خپل حالت وي نو زموږ بادشاهان د دې نه څه خبرېږي چې چا په خیانت کې چې چا په چې کوم دی په بددیانتۍ کې پیچلیانې کړي دي د دروغو بیان یې قوم ته جوړوي د قوم بچي چې دی هغه داسې حالت سره مخامخ دي په دې ټایم کې قسم درته خورم چې دا کوم حالت روان دي او که په دې کې ما ورته دا سر ټیټ کړو د دې نظام لپاره کوشش ونه کړو که ته ما نه په دې روډ باندې صحیح سلامت لاړې بیا راته ووایې که تا ما نه دوکان وکړو بیا راته ووایه چې سړی وکړي شي خدای څه وکړي ښکاره به په دې ځای باندې شروع کېږي اوس هم شروع دي ښکاره به خلکو باندې چې کوم دی دا دنیا را لنډېږي ولې ځکه عزتمندو چې په کوم نظام کې الله تعالی عزت درکړی دی اوس شپه ورځ چې کوم دی څه دي د عالمي ادارې IMF سودخورې ادارې د هغې لپاره په پاکستان کې شرایط منوالیږي نو څنګه کوي په عوامو باندې پول راوړي عوام به موږ سره دا برداشت کوي مې صرف عوام ولې برداشت کوي ولې نه برداشت کوي ما به سره سختي برداشت کړې وه چې تا اول ویلې وې چې په ملک باندې سختي ده زه په 300 کاله کور کې نه اوسېږم لکه زه به لکه د غریب په 10 مرغو کور کې اوسېږم او دا 300 کاله کور به زه د پاکستان په قرض کې ورکړم تا ماله سره ما سختي برداشت کړې وې چې تا ویلې وې چې IMF چې کوم دی په دې ملک باندې ډېر زیات پانجې خطي کړي د دې نه به ځان خلاصوو دا زما چې څومره پیسې پرتې دي اول پکې زه دا ورکوم قسم دی چې غریبانانو تا سره خپل کورونه خرڅ کړی وې دې په میاشتو کې د دې غم نه خلاص کړی وې تو دا چې کوم دی د ټولو نه زیات دلته کې نظام اسلام ته د مخې ته چې کوم دی بندونه والي دي څنګه به وشي چې کوم نظام ته تا شا کړه نو هغه نظام صرف غریب پرسن په ټیکس د زکات په صورت کې اخیسته او هغه یې د مالدار نه اخیسته د غریب نه اخیسته او هغه یې هره ورځ نه اخیسته هغه یې کال پس اخیسته او غریب نه یې ورکول خو چې تا دې نظام ته شا کړه اوس